بل مقصد یې سره چې دا د شکرانی په تور د چې الله شکر دې چې تا ما ته دومره روزي د پوره میاشت د روزي نیولو توفیق دادا. یو سړی بیمار شي کنه بیا بعض بیماران خفي روزه نیونه نیول وګوره ته شکر دې صحتمند دي په دې د الله شکر ادا کړه په دې د الله شکر ادا کړه شکر دې چې الله د دې روزي در باندې سګي د سر او رسول بل د انسان دا کم دا جسم چې اندامونه دي دا کم خلقت الله کړی دی دا د دې یو قسم شکریا ده شکر دی الله دا روح جوړ صحت را کړی وجود دی را کړی دی ځکه ورته سر صاحب یعنی د خپل سر هغه صدقه دا ورکول الله د چا طرف نه ورکې نو په انسان باندې خپل سر صاحب لازم نو د نابالغ اولاد د پلار تابع دا پلار چې کوم ځای کې دی نو بس نابالغ اولاد هم د هغه ځای په حساب دي اوس یو سړی په سعودي کې دی دوبۍ کې دی نو دې سر ال د کنه سر سورې او مل د غټي اغاز یې پیسي نو دې با سرسایه چې ورکې د دې په حساب باندې ورکې دې بل اغاز یې په حساب باندې ورکې او د خپل نابالغ اولاد هم د اغاز یې په حساب سره ورکې اگر چې نابالغ اولاد دې خو لیکن د بالغ اولاد د خزي طرف نه کور کوي چې کوم ځای کې په پاکستان کې نو اغاز یې ورکې ورن یو نوجوان ته په سکول وې سعودي کې مخراغله په چټي نو چې دل تراغله پر سر دل تر سرسایه د دې په حساب بیا ورکې او که الته بهر کم ملک هغه ملک په حساب سره خپل او د خپل نابالغ اولاد د سرسایه ورکې پچا باندې لازم ده بس اسانه خبره ده پچا باندې زکات کی باغ سرسایه کی اب سرسایه ورکې چا سره سونا ده اونې می تولې یا سړی 52 تولې چاندي ده یا د سړی 52 تولې چاندي برابر مال تجارت ته سره یا د ضرورت نه زیات سامان دی او سړی 52 تولې چاندي قیمت ترسي په بده باندې سره په دې باندې سرسایه دا لازم دی به سرسایه ورکړي اخلي به سو نو چې دغه نی ورسره یعنی 50 زکات نه کیږي نو مغرب شو نو د سرسایه ورکول لازم دی چا چاله نشو ورکول نو خاون خپل خزله خپل خاون لا مور پلار خپل اولاد لا اولاد خپل مور پلار لا دا نشي ورکول سید لا سیدان له نشي ورکول خو اسی ور سره ور تاون پکار دی دا نه سید غریب دی دا بند دا او اخو زکه و سرسایه به نه ورکول چې سبو د حضور علیہ السلام په زمانہ کې او رست دورونو کې به د سیدانو لپاره خپل مشاعره مقرر و چې د حضور علیہ السلام د اولاد خاندان خلق دي نو مالدار لنه شي ورکولې تاسو سره څوک مزدوري کوي نو په مزدوري کې نشي ورکولې تاسو سره مزدور دی ته له مزدوري به لورګي خو غریبي درته معلومه ده ورسره دی ورکل بیا صحیح ده په مزدوري کې به نه حساب ده دا سه انداز منی اختیار دی پاوته یو قسم احسان کې نه دا احسان پزان کړه چې ستا سرسایه ورسره شو دا ورسره ادا شو بل بهتر ادا چې په خاندان کې پرونو خیاندو کې سو غریب وي نو مغله ورکي رور لور کولې شي غریب وي خور لور کولې شي غریب وي دا سترور لا ماما لا کاکا لا دای لور کولې شي غریب وي د اولاد نه علاوه د مور پلار نه علاوه د کومې رښتې چې غریبانه نه دی لور کولې شي سنن باور کې او دا تاسو به د لیست کړي چې راغله د غنمو د حساب دی او د اوربشو د حساب دی د کجورو د حساب دی دا ولې دی د رسول الله مبارک په دور کې چونکی په دین کې اسانتیا د حضور علیہ السلام فرمایلو چې په کم وطن کې په کم ځای کې کم سي زیات وي نو تاسو ته اجازه ته د هغه ځای په حساب سره د هغه سیس په حساب سره د صدقه فطر ورکول شي نو په مدینه منوره کې اوربش زیات وي حضور علیہ السلام او فرمایل ک اوربش سره ورکوي نو بیا 3 کیلو یا 4 کیلو راغلي او کوي غنم نو غنم په مدینه منوره کې خپل نو د شام نه ډیر نو نایاب سيزو لګونه کې تاسو مخکینی مشران نه لګوري نو ایوي د غنمو دا روټي به یو اختر بل اختر د میوه خلکو پردا شيزونه بنو نو د حضور علیہ السلام او مدینه منوره کې دا غنم نو د بل ځای نه ډیر او پراته وو چې تملمه براو نو دینه ول روټي نو چې دین ورکوي د غنمو په حساب نه چوکي دا نایاب سیز دی نو بیا خیر دی دا څو ورکوي نصف ساع ورکوي نیمه پیمانه هغه ټیم یعنی مطلب او باندې 2 کیلو او کم 2 کیلو دواړه راغلي دي دومره ورکوي نو بیا په بعض علاقه کې به کجوري زیاته کیږي نو کجورو سره لګ وخړان دي سوچو کې کنه په غنمو به خلکو سيزونه غشته کنه باغش دکاندار له بده غنم یو انډي بده یو سبد یو د وخت خبري نو د اوربشو په حساب سره ورکړي دي د غنمو په حساب سره اسانتیا نه پاره زمون په علاقه کې چونکې زیاتره حساب د غنمو کې خلکو دار دی ولې ضروری نه ده چې صرف په غنمو ورګي نه خپل ځان او خپل وسته وګوره چې وسته د کوم سیس د اکسیز ور بل لا کله زیات ورکو نو غاړه به خلاص کم ورکو
نو دغه سیس په حساب سره ځکه دا ریټونه مختلف دي په یو علاقه کې د غنمو د وړو یو حساب په یو صوبه کې یا په پاکستان کې خو سحر یو وی غرمه بلی ما خم بلی حساب دي او بیا په وړو کې هم قسمونه دي ځکه پر دې ریټ کې کمې بیشي راځي سو کوئی 280 سو کوئی 300 سو کوئی 320 320 تقریبا زیاتره دا حساب دی په دې حساب سره دا ورکول بل اسم چې انسان صدقه ور کوي نو صدقه انسان ته څه فائدہ ور کوي حضور علیہ السلام فرمایي د الله جل شانه قهر او غصه چې بنده طرف ته متوجي وي متوجي کیږي نو دې ته صرف یو سیز دا اړو درې دي چې یو توبه استغفار او بل صدقه نو صدقې سره د الله جل شانه غصه سکیږي دا ور سره سړي بل د بد مرګ نه غلط انجام نه په غلط ځای کې د ګناه په موقع باندې د مرګ نه الله جل شانه سکه دا حفاظت کوي او هر سړي د ټول نلوي سوال نک کړي یا الله اخر خاتمه مې سکه دا خشته دي وې دې صدقه ورکړي بل او کسان خوش قسمت وداسي چې د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې ورته ځای ملاويږي نو پای کې یو هغه کس ته چې هغه په داسې انداز سره صدقه ورکړي چې بل لا سم څه خبر نشي چې چاله ورکې نو بس کسی هم چاته مخو بس شکر دې الله دې هغه کې نه راوړي راخو دې وستنو خلکو ته دی ویل مطلب دریو کسانو سلور ته دی ویل نه به نور ته یا به نور ته خبرو څه ضرورت دی عربو کې دا ډېر دغه د خشته صفت ته سخاوت کوي او دا څه کوي بس پریګن نو رستو ګورم نه جاله کې سو کو داسه او بس په اخلاص سره ورکو په اخلاص سره دی ورکو الله قبل بخاری شریف کې یو ناشنا حدیث دی یو مالدار سړیو دی پوروي چې په اخلاص سره یو سړی ورکوي چاله نو هغه کستم فایده ورکوي چاله چې ورکو نو هغه ویل وای زب بیګاله د شپې صدقه او خیرات د واسه نو او غریب کس له ورکوم نو پیسې او یا هغه ټیم مطابق سو ای بیل د شپې په تیاره کې یو ګر سرلاس ملو نو صدقه ولا ورک خیرات ولا ورک سحر خلقو چې او خلقو خبرې کولې لکه بیګا وي او سړي غل او صدقه ورکړي نو خلقو دا خبرې کولې چې د ته پته ولګي نو دا خو بیګا ما غل نو د صدا سه الفاظونه دل الحمدلله علی صالح شکر ادا کو چې الله بس تا خو توفیق راو کنه ما خو خپل نیت ورکړو بس اوس دا غل نه کار سره بیا اراده وکړ یره بیګا بیا ورکو بیګا لو بیا صدقه ورکوم نو بیا نشپی چاله پلاس کې پیسې ورکې دغه ورکې سحر خلکو دغه شروع کله کې بیګا و یو بدکار خزله زناکار خزله غیله چا صدقه ورکړي نو خلکو دا خبره کول دي الحمدلله علی زانیه یالله شکر دې چې تا هم له توفیق راکو چې ارسنګ دا زناکار دغه سره زما څخه کار دي ما خو بخنیت ورکړي بیا په درې مورز بیا وي په درې مشکل بیا به صدقه ورکو نو بیا پیسې واغشتي بیا یو کس د پټي ورکي بس معلومات ته ونه سحر خلق دغه بوله کې فلانی مالدار سره دی او بیګا ولچا پلاس کې پیسې ورکړي مالدار له صدقه د بیا دعا وکړه شکر ادا کو الحمدلله علی غنی یا الله ستاسو شکر دی چې مال سره کې توفیق راکو کمالدار دی کسره اوس د خدا په اخلاص سره ورکو دیو आवाज ورته غیبی وشو چې تا کوم صدقه ورکړي او په کمیت نو قبول شو او د قبولیت نه خیدا شو چې تا دا کم غل ورکړي و نو شاید چې د غل په دغلا نه توبه وباسي چې زه د شپې غلا روانه مو باز خلک داسم چې د شپې صدقه وباسي کله کله معمولی غوندي خبره انسان د الله بدل کی او بیا ورته د زناکار او بدکار له چې ورته نو شاید چې دا توبه وباسي چې زه د شپې زنا پسې ګرځم مو باز خلک صدقه ورکول پسې ګرځي او د مالدار لپاره په حق کې بداسي قبول شي چې د صدقه خیرات نه ورکول نو شاید چې تا ولدا بیګا صدقه ورکړي دا ول سبب شي چې لکه زم مالدار زه خو یو روپۍ نه ورکوم تعالی او ګور دې د شپې په تیار کې ګرځي او خلکو له ورکړي خدا حساب هم نه کوي چې دا مالدار دی که غریب دی نو پنیت باندې الله فیصله کوي نو دا غلسل لوبي چې ورکه په اخلاص سره ورکوا پټي ورکوا په داسې انداز سره ورکوا چې بس چا د ښکار نشي چا د ښکار نشي نور ښکار کول او پټول انسان حالات ته ګوري انسان حالات ته ګوري بعض کس هغه د ښکار کوي نو انداز ولدا سي اختیار کوي بس خو ریا نه کوم بس ښکارې کې خلکو ته پنه خګلدا سم دي کول پکار بل دو قسم غریب دی قران تریل دي للسائل والمحروم یو هغه چې تا ته ټول خلکو ته معلوم لکه په بعضه علاقه کې وی کنه لکه چاله ورکو وسلول پینځه نمونه بي دی ورکه او ورته غریب ښکاري نو دا خلکو پاسه د کو باندې مالدار شوی پته خلکو ته نه لکه سفید پوش والمحروم مطلب دا چې چا خپل حاجت نه بیانې ضرورتمن وي او چا پسې خلینا او چا په مخ کې بس خلک په ګمان سره د مالدار دي نو هر موږ ورته پښتو کې سفید پوش وي نو بس هر تعالی خپل غیر چا پیرا
خپل ګوند کې خپل رشتہ دارو کې دا قتل دا پکار دي او بل صدقه چې ورکې کنه الله جل شانو مصیبت هم نه اخواږي. علامه نوحي رحمت الله علیه واقع ذکر کړی یو زنانه ولاغه یو زوی ډیر زیات نیازبین ورته نو په یو سفر کې تی اورک شو ورپسې ګرځیدا خو پیدا نشو بس دعاګانې به کولې نه پیدا کېدو ډیر وخت ورکې تیر شو یو ځل لا وای کور کې ناس د روټۍ خوري اخیری یو د درې نوړې ورته پاتې نور روټۍ دی خوړلې په دې کې دا دم وګیدا خوراک کول غواړي خپل حاجت شته دی نو دا روټۍ را نغکړې د نوړې دغه کوي او خلی تا چي په دغه ټیم کې چا دروازه واله وروډه بول چې د الله جل شانو یو مسكين بندې او ک نور زنی یو روټۍ یو لګوندې کې روټۍ را لې سو خوراک راځي دی هغه خپل یو د نوړې چې و خوراک چو نو اې د الله د رضا لپاره غریب لورکو فزړه کې هغه ټیم راول سي الله دا د دې لپاره ورکو چې زما ورک شوي زوی په طرف پیدا دي او غریب ته مو مسكين ته مو چې زما زوی ورک شوي دغه دواره تو چې الله هغه ورک زوی میرا پیدا دي وخت یې ریدو ناګهانه ورځ ناصاپه غزوی کور تر او دا ډیره زیاته خوشاله شو بیا غزوی ورته خپل کیسې بیانول چې مور ما سره دا چلو شو بیا دا چلو شو دا بیا وی ورځ را سره ډیر ناشنا کار وشو وای په ځنګل باندې روانم څوک را سره نشته لار را غلطه شو مخه تزمره راو زمخ زمره را پسې ازمري په ما شاته نه دغو او وزو پریوتم ان قریب د جزې خوړلو وای وزلان دې پروت مواره باندې خپل پنځه خون کې وای ناسا په یو لوی محیط سره قدو قامت ولا راو او وای زید زمري د خلین اخلاص کړ خو بیا یو ټکه وای هغه پریشان کړي وای سی وای هغه سړی چې تلون وای یو ټکه وای چې لقمتن بلقمتن نوړې د نوړې په بدل کې نوړې د نوړې په بدل کې دا مور دې د بوس کې یا کوم ورځ وا کوم میاش وا څنګه موسم وداسې بیا دې ترایات چې په کوم ورځ ما د خپل خلی هغه نوړې غریب لور کړي وا نو الله جل شانو ماته د زمری د خلی هغه نوړې چې زما زوی جوړېدو نه غیر واپس نو لقمتن بلقمتن نو موتا بوختانه او غیرتمن یو کنه د خپل بدل پزان نه دغه بدل لغکو پورا کو خلق لاله کوي موږ روټي کړي د روټي ولا کو جوړې کړي د جوړه ولا کو تبوز کړي د بوز به کو نو الله زمو ہوتا سو نزيات غیرت دي الله پزان باندې چا بدل نه نو دا سه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله صحابه کرام نمونه چې موږ اورو کنه د رسول دغه واقعات کی سخاوت په ګری رضیاتو مسجد نبوی کې اوس چې 21 22 نمبر گیټ تلک وردل نشي مدد کیسه د حضرت الحرز الله باغ او په دې کې یو خشتکوي مدکوي هغه نه خو سم ست کارپټ چوجت کنه داسې ګول نه خېږي نو ګوره دا د الله رضا لپاره ثابت باغ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سالانه تحفه حضرت معاویه رضی الله عنه ورولېګل غالبا 1,80,000 درهم او دینار نو دینار به د سونی او درهم د چاندیو او سحر نه لګیا شو او اعلان وکړ د مدینه کې څومره غریبانان مستحق خلک یې چاته ضرورت ناراضي دي وچاله یو ورکو وچاله 15 ورکو وچاله 10 ورکو ما خام سحر نه دا کار شروع کړی دی روزه ده روزي په میاش کې ما خام روزه ماتي ته قریب ټیم دي چې د دینه فارغ اوس چې روزه ماتي د دینه سره روزه ماتي سسته دي نو خادم ورته مطابق ویلو نو د 3 درهم متزان ته ایثار کړو د ضرورت سامان به راغشت عائشہ رضی الله عنها ورته فرمایي وې زما دي طرف ته سوچ لاګو دې طرف ته رسول نو ګوره 1,80,000 درهم یا دینار دا صدقه کوي او د ځان خیال ورسره نشته مودا خو 1000 روپۍ چالو ورکو نه تیا زین کیادو او تصویر ولو با سودا ولا دا ورکو دا ولا دا ولا دا د شي زونه باندې بس د الله د رضا لپاره دا څه پټه ورکو چې څومره خبردان شي نو میاش د رمضان مبارک اختتام طرف ته دا صدقه فطر یو څو مسائل شو ورکی او د جهنم د اور نه د نجات ته نو جهنم د اور لګ غوندي کی وضاحت هم دا بیان الله جل شانو د